نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف أمتي حملة القرآن وصحبة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله من خلق من عالمين ثم الصلاة على المختار في التلميذ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المستحيل جاءت لدعوته الأشجار صاعدة تمشي إليه على أساس بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرفهم المعلمين نبينا الآمر الله فلا أحد أضر في قول لا منه ولا نعلم وأنزل لصوت صلاة دائمة على النبي المنهل والمنسجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخيرات يا جدود والكريم والبر والكرام وفاتح الإمام المال ذكر حدود الكل استاذ في من بنات المدرسة معشومان الجنوب رسوخ الأمور المدرسة قرآن پاک مناظران کے ساتھ سوال ہے انہی چیزوں کو ترجمہ کری یا کسی ہر طرح کے خوشحالی کیوں اور دعوت کا کیسی اور غریب اور قرآن پڑھانا والا مقیدل پر احمد خوشحالی دا قرآن حکم دے قرآن کے انداز کے شاہوں اشان ذکر کرنی قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ بہت ایمان دے اللہ پر رحمت مانے تو قرآن پاک میں طریق مانے دے مومنان کا پکار داری سے فبذلك فليفرحوا دے کے خوشحالی کی یہ بڑے مانے خوشحالی کی رسالی و تعلیم کی مجھے اسمت کو راقی پر زیبان خوشحالی من وقت قرآن مانے پکار داری قرآن خوشحالی دا حقیق حضور خوشحالی ہمارے سامنے کوئی رسول قرآن پاک ہم استاد نے دایو مشاعرہ ہے دایو درس دیونا ہے اور عقیدے اور غلط ہم استاد سے بڑے بڑے ہم استاد قرآن کو جاری بلا ما رواني بجاري رواني بناي سلام دلنا رسول کو دشمننا سمانا لنا تهدس دون وبشي ومدخل مثال القرآن پاک جناب من القرآن پاک قرآن علوم والقرآن رنانا سرعين ودي دنيا من العروان العجلنا بنوفرنا بشرنا بدعاتنا رسوماتنا العروان العجلنا وفريق مذكر من فتح محفوظ غير بارا محنت کے غیر بارا کوشش کی دولتین بارا محنت کی دنیا کی رسول طریقوں سرا یہ دنیا خدمت اور محنت حاصل درد اور تدریس کے شکل غیر بارا مدرسے بارے غیر بارا مدرسے غیر علماء کی یہ محنت کی کوشش کی یہ دعوت اور تبلیغ قرآن پر محنت کی دنیا کی غیر بارا مرکزنا بات کی غیر بارا مشارات کی غیر بارا مرکزنا کی غیر بارا دعوت اور تبلیغ سلسلے سے کمالات نہ شعبہ جدید پاکستان کے اول جدید نماز سے بات تصوف و سلوک الى ان درون صفائیت پارا بکریم مولدی و دویدان جدید شعبی ضرور طریقے یو سمودی یو بلد قادری یو بلد اول جماندر
نسل و تدریس محنت هغې دپاره مدرسې دي جوړدا علماء کبیر علماء جوړوي مدرسې چې دي مدرسې د دین د بقا لپاره د علم د حاصلولو لپاره د علم د زده کولو لپاره په دنیا کې مدارس راغلي او د مدارسو د تاریخ ته وګورئ که نه علما ذکر کړي لومړنۍ مدرسه د قرآن چې کوم مخ د ځمکې آباده ده هغه غار حرا و غار حرا چې دی که حاجیان او معتمرین د عمرې لپاره تللي دي ورته کې لیدلي دي غار حرا دا جبل نور و دی هغې د پاسه وخېږي هغې کې دلته یو ځای دی یو غار ده د سکون په شکل باندې ترې ګوډه خلک ځي او په هغې کې 2 رکعته نفل کوي هغه 2 رکعته نفل په هغې کې ادا کېږي او کېږي دا د قرآن په مخ د ځمکې لومړنۍ مدرسه وه د هغې لپاره طالب علما ذکر کړي حضور علیه السلام قرآن هغه زده کو استاد د هغې لپاره د قرآن دا الله په خپله جبریل علیه السلام یې په منځ کې واسطه وه جبریل علیه السلام د قرآن ایتونه راغستل هغه غار حرا ته به راته حضور علیه السلام په هغې کې چې کوم دی د زده کړې لپاره ته هغې کې لومړنۍ مدرسه د قرآن د هغه ځای نه جوړه شوې ده لومړني ایتونه قرآن پاک دا سورة علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دا هغه د قرآن مدرسه لومړنۍ د قرآن د زده کولو لپاره جوړه وه د هغې نه وروسته بیا حضور علیه السلام چې د قرآن درس او تدریس پرې کو په حرم محترم سره نږدې دې طرف ته صفا د ډېرۍ سره په دغه ځای کې یو کور د صحابي د هغه صحابي نوم ارقم رضی الله عنه دی په هغه ارقم رضی الله عنه په کور کې به حضور علیه السلام راته صحابو ته به یې د قرآن درس کو هغې ته به یې دار ارقم وي دا لومړنۍ مدرسه وه د حضور علیه السلام دویمه مدرسه وه د قرآن د ښودلو لپاره هغې ته دار ارقم به وي بیا چې کله توسیع د بیت الله کېدل هغې باندې دروازه ولګېده په هغه زمانه کې هغې ته به باب ارقم وي اوس د بیت الله توسیع نور هم پاپره شوي دي صفا مروه دواړه هغه ډېری غرونه په حرم کې دننه راغلي دي هغې نه پاپله هغه باب ارقم چې ونه هغه د هغه ځای نه پورته شوې ده بیت الله توسیع شوې ده بهر تقدیر خو دا د حضور علیه السلام د زمانې مدرسه وه یا د مدینې منورې څه کسان راغلل حضور علیه السلام ته یا رسول الله موږ ایمان راوړو هغې د حضور علیه السلام په ځان باندې ایمان راوړه لاس کېښوده ایمان کلمې وروسته شهادت بیا حضور علیه السلام ته وکړه یا رسول الله موږ له د قرآن یو مدرس راکړه د قرآن یو استاد راله راکړه حضور علیه السلام ورته یو مدرس یې ورکړه په دواړو سترګو باندې ړوند وکړه عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه دغه نوم و په دواړو سترګو معذوره هغه حضور علیه السلام ورسره کړي دا سره مدینې منورې ته بوځئ مدینې منورې او د مکې معظمې ترمنځ غالباً 450 کیلومیټر لار ده هغه زمانه کې سړک نه و هغه زمانه کې ګاډي نه و جاز پکې نه و هغه زمانه کې سورلي د بوخانو باندې وه هغه چې کوم دی هغه صحابي په دواړو سترګو معذوره هغه ځان سره کړ علما وایي په دواړو سترګو ړوند ښیي خو چې قرآن در سره نو قیمتي په دواړو خپو باندې شرم ښیي خو چې قرآن در سره نو قیمتي په دواړو لاسونو معذوره علما وایي چې قرآن در سره نو بادشاهي کوه دغه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ځان سره کړ او مدینې منورې ته یې بوته هلته یو استاد رضی الله عنه یو صحابي هغه د کور نه مدرسه جوړه کړه وایي راځئ زما به د کور کې درس کوئ حضور علیه السلام لا هجرت نه دی کړی حضور علیه السلام لا مدینې منورې ته نه دی تللی هغه ځای کې د سعد رضی الله عنه په کور کې مدرسه جوړه شوه او چې مدرسه جوړه شوه د مدینې منورې چاپېره یهودیانو هغې پې بد وګڼل هغې یې راغلل او د دې مدرسې د بندولو کوشش یې وکړه موږ نن 1400 کاله د حضور علیه السلام د زندګۍ تللي دي د هغه د وفات نه وروستو اوس هم انګرېزانو کو یاره ستا مدرسه نشي برداشت کولی که موږ وایي دا اوسنۍ د انګرېزانو اوسنۍ خبره نه ده دا 1400 کاله مخکې حضور علیه السلام چې په مدینه منوره کې یو مدرس هغې ته ورکړي دی به ستاسو بچو ته قرآن ښیي د مدینې منورې دغه د یهودو او عیسایان چې وو که نه غټې قبیلې وې پکې
هغه پیراله او د دې مدرسې د بندولو کوشش په هغه وخت وکړ مدرسې څنګه بندوله مدرسې د کور مالک هغه یو وفد راغی یاره داسې کار وکړه مدرسه بند کړه دینه به مسله جوړ شي دینه به تکلیف جوړ شي دینه به چې کوم دینه سنوي منسوبې جوړ شي هغه ونه بند کړه دغه قرآن درس کیږي موږ نشو برداشت کولای یو جرګه ولا راځه په جرګې کې یو سړی راځي چې دا سره خبره کوله هغه دې یو کار نه کوي ویسا بدل نه راشه بدل نه راشه عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه دا یو فرمایي چې یو رکوع تلاوت وکړه دا د صحابه زمانہ وا قرآن د نزول دورو د صحابه سینې پاکه صفه سترا څنګه وتاغه او تلاوت دی او رکوع شروع کړه باقي سړی باندې داسې اثر کو چې جرګې مشر دی يهوديانو هغه یې دا خبره هو صحیح خبره ده دا خو صحیح قرآن دی په دې کې خو شک او شبهه نشته هغه ما د ایمان وایي کلمه راته وایي زه مسلمانې کوم هغه یې ورشه دي چې ملګرو سره سلام وکړه هغه ملګرو واپس راغی نه وو دی یو د قرآن په حق کتاب دی دغه وایي شم نشته هغه ما واورېدل د حالات ولیدل او چې دلته مې حالات ولیدل د مدرسې حالات د بل شان دي تاسو څه غلطه ترجمانی کوي چې دا چل دی او دې کې دا چې دلته مدرسه بل شان ده دغه قرآن درس او قرآن تدریس او قرآن سبقونه دي هغه وته پاسه مړ ته مدیر لګي ته هم مدیر لګي چې کورس خاون مطمئن کا چې دې خبرې نه ووري هغه ورپسې بل یو زور ورولېږي هغه لږ تیز او غیر ورولېږي هغه راولېږي نه دغه رساله چې دا کور د جدن نه راځي هغه په دې جرګې راځي چې څه کوي دې کورګه مدرسه لري او دا بندول غواړي او دې نه راشه کنه خو څه کې څه خبرې کوي دل نه راوځي عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه د قرآن یو رکوع تلاوت کړی دی کنه نمازي په جوړه باندې یو سر راغلی رغم د خپل خبرې نه واپس شي دی هغه ته دې نه هو ته وي دې مدرسو ته ووړې پاک څنګه دي دا قرآن درسګاري په دې کې وجود سببونه ویلي شي دا هډه خپل او خاصه مدینه کلام دی الله پاک هغه کې چې کوم انتهایی زور ورونه به ورپسې راولېږي ورور ورشي دا خو چې کوم څه اثر پکېږي هغه راغلی هغه په اخر کې خبره سره چې ونی دي کنه نماسي به جوړ ابقه يهوديان پاغه باندې ساړه پاتې شوي دي هغه له روستو چې د مدرسو خلاف کوم اقدام پورته کړی دی الله جل شانه تباہ او برباد او رسوا ګرځولې دي عرض مې له محترم مدرسې په دې کې قرآن زوتيږي په دې کې قرآن درس او تدریس او سبقونه ویل شي او دا یاد ساته قرآن دا یوازې د مولا نه دی قرآن یوازې تبلیغی نه دی قرآن یوازې د یو پیر او د مولوی دی یو صفام یو ستره د مشر نه دی قرآن حفاظت زما استا په شریک کړي تامي سړی یو موږ مولان یو مولان به درس او تدریس خدمت کوي تاسو به هغه مرسته کوئ هغه دا قرآن د تدریس په کې او د ترویج په کېږي هغه لپاره مهنت وکړ ها علماء په کې مخکې دي پیش پکې خدا دې وو سره تیر په خانه علماء ذکر کوي دا پاکستان هندستان دا جوړ شوی نو دهلی په چوک کې یو سړی راپورته شي عیسایو هغه عیسایو ویره او کار دې اصل یو نسخه دی انجیل دا انجیل ما سره یو نسخه ده دا حق کتاب دی اوس وایي هندستان د پاکستان تقسیم د مخ کې لږ وخت مخ کې دا حق کتاب دی قرآن چې دې پر حق دی انجیل دا په حق دی مسلمانان په حق دي او دا عیسایان چې دا په حق دي او په څوکۍ نه ما سره د مناظره وکړي ما د میدان ته راوځي تیار دي شي هغه زمانه کې اچاو دي ته څنګه مناظره کوي هغه تاسو په قرآن مور کې کېده وای زه به انجیل په مور کې کېدم اور انجیل وسولو قرآن په حق دی او په اور قرآن وسولو انجیل په حق دی هغه په هغه باندې سره داسې پیسې دوی موایې جوړې و کیمیکلي پکې جوړې په هغه باندې لګولو هغه ور نه کاو هغه یې د ما انجیل په کور کې صحیح سلامت پاتې شي او قرآن به اوس ودی زه په حق شمه دی په نه حق شي سره به زو ګټما یا په هغه زمانه کې چې یومیان دا خبره ووري نه کنه چې داسې ناشنا خبره جوړه شي نه خلک علماء په ذکر ګرځي راشه علماء ولا ګوره هندستان کې ډېر خپل عالم په هغه زمانه کې غالبا چې شاه عبدالرحیم صاحب غالبا د شاه ولی الله حدیث دهلوی چې دي کله د والد محترم هغه ولا راغی نه هغه دې لکه تاسو کې پادری اصل نخره جوړه کړی دا
هغه انجیل په حق دی قرآن نه حق دی او کوی جوړ ما سره مناظره وکړه شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه ورته فرمایي څنګه مناظره کوي ته به انجیل زه انجیل په اور کې کیدم او ته به قرآن په اور کې کیدې کوم یو وسوځېدل هغه به په ناحقه وي چې کوم باید په حق وي شاه عبدالرحیم رحمت الله علیه ورته فرمایي داسې کوو قرآن کوم ګناه کړی چې اور کې کیدم انجیل کوم ګناه کړی چې هغه ته اور ته ورځي یا قرآن به زه د سینې سره ونیسم انجیل ته د سینې سره ونیسه اور به بل کړو یا د دواړه به ته وردننه شو اور زه قرآن وسوځولم ته به په حقه یې اور ته انجیل وسوځولی نو جوړ زه به په حقه یم هغه په خبره باندې پوه شه په انجیل باندې خو ما چې کوم داسې کیمیکل لګولي دي هغه اور نه کوي خو چې زه اور ته دانګم دا به ما سوځوي او شاه عبدالرحیم او قرآن د هغې حقانیت دا خو سوال نه پیدا کېږي دا صفا سوتره ده که دې اور ته دانګې د باندې اور اثر نه کوي که دې د قرآن اور ته ځان سره وړي هغه قرآن په دغه اور په قرآن باندې اثر نه کوي او د هغې نه هغه خبره هغه وایي زه اور ته نه دانګم شاه عبدالرحیم صاحب ورته وایي دانګې به زه هم دانګم او ته به هم دانګې هغه وایي نه ما ته پته ده اور به ما سوځوي او تا ته څه نه وایي